وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. طول پجم یوزل درود شریف وائے، دریزل سورہ اخلاص بوائے، ثواب با دے محترم مشر مرحوم توبہ. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لدي ثواب طول دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتهم والدی صاحب توبه خیر. دا دیر زیاد تلاوت شو انشاءاللہ او بزرگونو خلق دی دا دی دا قرآن شریف دا ختمونو برابر ثوابونو بے انشاءاللہ غیتا ورسیگی. زما عزتمند درونو پا نعمتونو کے دا مور وجود دا اللہ دیر لوی نعمت دے. مور او پلار دوار لوی نعمتون دی خو په دواړو کې بیا مور له ډېر لوی درجه حاصله ده او مور د انسان دپاره ډېر لوی نعمت دی چې مور جمدی وي او رب العالمین چې ما لومبی ایت وی نو پوره ترجمه درته نه کوم بالاختصار. د خپل حق نه پس د الله لوی حق دا دی الله تعبدو الا ایاه چې الله له به شریک نه ګڼئ، الله به یو ګڼئ ذات صفات و افعالو کې. نو د خپل عظیم حق نه پس د بندگانو په حقوقو کې د مور او پلار د حق ذکر کوي. و بالوالدین احسانا چې مور او پلار سره به ښه سلوک کوي او بیا د هغې ښه سلوک وروستو په دغې آیات کې رب العالمین مونږ ته طریقه او آداب ښودلی دی. مور لوی نعمت دی. قسم دی چې د چا مور لاړه شي مونږ خو به چې د چا مور به مړه شوه نو مونږ به وی خدای دې وبخي، خو په ما خپله چې د ما مور کله وفات شوه نو هغه غم او هغه صدمه برداشت کول ما ته ډېر ګران و. ما وی د دنیا دا غرونه ټول زما په دې سر را پرېوتل. قسم دی ما وی زما دا زړو شلېده. د مور هغه مینه او د مور هغه خوږې خبرې او د مور هغه دعاګانې به راته را مخکې کېدې. او ما یو خبره وکړه، ما وی ما ته به ټول څوک مولانا وی څوک مولوي صاحب وی خو خامخا په نامه نوم راته څوک نه اخلي. ما وی میں دا ما مور با ما تا آواز کو پنامه بیراتا نوم اغشتا میں بس اس اغا دا نامی نوم دا اغشتو اغا شخصیت دا کور نلا. مور یو لوی نعمت تے قسم دے تک دا کور نوزے او ترسو کور تا واپس نیر آغلی نو مور با دروازے تا گوری او تک ترسو دا کور نا اوزے او واپس نیر آغلی دا دی مور لپی لپی دواگانے بدر پسی در روانے بھی. خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ د مشرقی بهارت او د هندستان په سفر تلو. پخوا دا هندو پاک دا ټول یو نو چې واپس راغی نو مور ته ناست و مور له پخپو چاپی کوله. سړی که ډېر لوی سړی مې خو مور ته همغه ماشوم دی. نو مور ورته وایي معین الدین بچې ډېر زیات خوشحاله نه وی مورې ولې به نه یم خوشحاله دا سفر مې ډېر زیات کامیاب و. اللہ پاک پا دے سفر کے او یا زر کافران زما پلاس مسلمانان کرد او اولک بدمل مسلمانان
چې مونځ به نه کو روجې به نه نیولې او ګناهونه به کول هغې زما په لاس بیعت وکړه او خدای پاک نیکان کړل نو چې 70,000 کسان مسلمانېږي او 7 لاک کسان نیکان کېږي نو مور په دې به زه نیم خوشحاله مور ورته وی معین الدین بچې دی کې ستا څه کمال دی دا خو ټول زما کمال دی د خدای فضل او زما کمال نو دی خوښیار ورته وخندل وی مورې نن به مې په دې پوهې چې دا ستا څه کمال دی سفر یې ما وکړې شوګیرې ما تېرې کړې منډې ترډې ما ووالې په کوڅو کې زه وګرځېدم شاګردانو ما ته خپل خلک راغونډ کړل تقریرونه ما وکړل مریضه ما وچشوه د کور نه بار زوم تندې نارې ما تېرې کړې سفر یې ما وکړې ته خو کور دلته ناست دی او ته وایې دا زما کمال دی مور ورته معین الدین بچې 3 خبرې واوره وی تا نه چې خدای پاک دا کومه ملغلره جوړه کړې ده او نن درته څوک شیخ الحدیث وی او څوک درته مولانا صاحب وی او څوک درته پیر طریقت و شریعت وی او څوک درله لاسونه ښکلی او خلک د تقریرونو ته کیني او خلک د تقریرونو نه بوځي بچې دا ټول زما برکت دی ته چې ماشوم وی نو ستا به لوبې خوښولې منډې ترړې به دې والې ته چې ماشوم وې نو تا به په کوڅو کې پټېدې او ما به د مټه نیوې او مدرسې ته به مې بوتلې د علم در باندې ما کړی دی د ماشومانو خو لوبې خوښي د ماشومانو خو منډې ترړې خوښي نو د علم در باندې ما کړی دی بچې بورقه په سر به په دې کوڅو کې در پسې زه ګرځېدم تا به جړل ما به وې نه بچې علم به کې نو که ما د سره دا خواري په ماشوموالي کې نه وې کړې نو تا نه دا ملغلره نه جوړېده دا خو ما محنت وکړه ما خواري وکړه ما خانقاه ته متوجه کړې ما علم ته متوجه کړې ما در پسې کتابونه ګرځول ما به په مخ کولولې ما به سپېړه در کوله او ما به مولایانو له بوتلې چې دی د علم وکړي تا به جړل ما به وې نه بچې علم به کې نو ستا په دې علم کې زما دخل که ما دقسې پرېښې وې قسم دې که تا نه عالم جوړ شوی وې تا به چېته لوپري کوله ماشومانو سره به ناست وې نو ستا په علم کې زما دخل دی دا خواري او محنت ما کړی دی دا ملغلره تا نه خدای جوړه کړه خو زما په محنت منې که نه منې وی مورې دا منم وی ښه معین الدین بچې دویم هم واوره وی رسول الله مبارک فرمایي چې د مور و پلار دعاګانې د بچي په حق کې خدای قبلی ته چې کله د خدای په لار کې وځې نو زه مصلې ته وخېږم لاس مې الله ته نیولي او زما لپې لپې دعاګانې در پسې در روانې دي زه دروغ ویم نه مورې رښتیا وی پیغمبر مبارک دروغ وی نه صادق المصدوق توبه توبه رښتیا وی زما لپې لپې دواګانې در رواني چې خدای زما د بچي معین الدین په لاس کافران مسلمانان کې او خدای بدعمله نیکان کې دا زما دواګانې دي وی مورې دا مې ومنله وی ښه بچې درېیمه مو منه درېیمه هم واوره وی ته چې کله ماشوم وې او زما په غېږ کې او ما به پی در کول نو داسې وخت کې تاله ما پی نه دي در کړی چې زما به اودس نو ما به له اول اودس وکړو نو ته به مې خپلې سینې ته واچولې نو تا د اودس والا ښځې پیس کړي دي دا برکت ځکه خدای در کړی دی دا د مور مقام د مور خواري بچي سره زه به نن ده ویم چې د هغې مور مصداق نن د دنیا نه دلته د شیرګر د خاورې نه لاړه د شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم صاحب دی دامت برکاتهم والده محترمه ماشاءالله ماشاءالله هغه مور چې د باباجي غوندې شخصیت خدمت یې کړی دی دې مور به باباجي ته مصاله سمه کړي دې بیبي به باباجي ته لوټه ډکه کړي دې بیبي به باباجي سره تهجد په پاسېدو کې مدد کړي دې بیبي به باباجي له جامې سرې کړي دې بیبي به باباجي له جامې وینځلي هغه به درس حدیث ته راغلی دی بیبي به باباجي ته لوټه ډکه کړي هغه به پې اودس کړی او د حدیثو درس ته به راغلي او دی بیبي به باباجي له په لاسو خپو چاپي کړي او دی بیبي به باباجي له ډوډۍ پخ کړي د دې بیبي د باباجي چې څومره د محتمم صاحب باباجي رحمت الله علیه څومره اعمال دي څومره درس حدیث دی څومره د مدرسې خدمات دي په ټولو کې د شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم صاحب د موري سره دا خدمت دی کړی دی دا خواري دی کړی ده حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ولې رسول الله مبارک صفت کې او قیمتي ښځه ده رسول الله مبارک سره محنت کړی خو چې رسول الله مبارک په صفت کو نو عائشې بیبي وی ماله به غوسه راله وی بن له په بن غوسه ورځي وی مناسب نه و ځکه چې هغه مخکې وفات وه
وی ما به رسول الله مبارک ته ووی چې د الله رسوله په دنیا کې بله ښځه نه وه دغه یو خدیجه وه چې ته هر وخت یادې وی انها کانت وکانت هم دقه یو ښځه وه دقه یو ښځه دا هغه بیبي و حضرت خدیجه لوړ مقام حاصل دی چې جبریل علیه السلام راځي او رسول الله مبارک ته عرض کوي د الله رسوله الله راولېږلم چې په خدیجې زما سلام ووایه دا ولې خدمت د رسول الله مبارک یې کړی دی عایشې بیبي د رسول الله مبارک خدمت کړی دی حضرت آسیه د موسی علیه السلام خدمت کړی دی حضرت مریم د عیسی علیه السلام خدمت کړی دی دې بیبیانو ته چې لوړ مقام حاصل دی لوی فرست خو وخت کم دا د دغې خدمات و برکت نو دا ابی چې نن د دنیا نه لاړه او د جمعې مبارکه ورځ وله خدای پاک ورکړه او د جمعې سحر ورته رب العالمین نصیب که او د جمعې د مانځه نه پس دومره عظیمه جنازه خدای ور نصیبه کړه او بیا په جنازه کې زمونږ په جنازو کې څوک دي عوام کوي نو هغه هم د خدای د رضا دپاره راځي په بدل نه راځي د الله دپاره راځي نیتونه خالص وي او زمونږ په جنازو کې خو اکثر علما او طالبان وي ټول جنازه قیمتي خلق زیات د خلقو اخلاص د خلقو مینه د خلقو محبت د جمعې دروازې مرګ د جمعې دروازې دفن دا لوی مقام دی د باباجي خدمت یې کړی دی د هغې الله ثمره ورکوي من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن انسان که نارینه دی که زنانه ایمان نه پس دی عمل وکړي الله وی دنیا کې م ورکوم اخر کې م ورکوم هغې نه پس د خپلو پنځو بچو علماو حفاظ و محدثینو تربیت او خدمت کړی دی دا بچی چې دا نن حافظان دي او دا بچی چې دا نن شیخ الحدیثان دي او دا بچی چې نن د دې عظیمې ادارې خدمت کوي او دا بچی چې دا په زرګونو شاګردان لري او دا بچی چې په دې وطن کې درس و تدریس کوي تعلیم و تربیه کوي دعوت الله او تبلیغ کوي د دې مور پکې سر دی دې مور دې بچو له پی ورکړي دي دې مور دا بچی په غېږ ګرځولې دي دې مور دا بچی په وروني کې ساتلې دي دې مور دې بچو ته الله هو ویلې دی دې مور دا بچی خپل ځان ته رانږدې کړي دي او دې مور د معین الدین اجمیری د مور په شان د خپلو بچو تربیت کړی دی خدای پاک بچی ملغلرې جوړې کړي دي داسې مور خو زما په خیال د پسخېدو قابله مور ده هر ښځه دې وپسخېږي ارمان چې داسې مور خو زم وي هر ښځه دې وپسخېږي چې ارمان داسې بیبي خو زم وي هر ښځه دې وپسخېږي ارمان داسې ښځه خو زم وي چې بچي شیخ الحدیثان ماشاءالله بچي حافظان بچي مدرسین بچي مبلغین بچي داعیین بچي خطبا ماشاءالله رونو وخت کم دی علماء کرام نورم تشریف فرما دي هغوی به بیانونه کوي صرف یو خبره به زه په اخره کې وکړم چونکې تعزیتي مجلس دی او تعزیت اصل د تسلی ته وایي چې سړی مړي وارثانو له تسلي ورکوي نو زه د خپل طرف نه د دې ابۍ د دې بیبي چې څومره بچي دي نوسي دي هغوی له تسلی دپاره دا وایم چې ټیک ته یو لویه سایه ستاسو د سر نه لاړه او د دعا یو لوی غر ستاسو نه لاړ لیکن دا الله نظر د انسان په آخرت پی په دنیا نی آخر مقام لوړ خدای ورکړی دی انشاءالله العظیم جمعه خدای ورکړه او د دوی په علومو کې او په درس و تدریس کې به انشاءالله د هغې خامخا حصې به یې که خیر انشاءالله او د باباجي صاحب رحمه الله په هغې دیني خدماتو کې هم به د هغې حصې وي دا شرف دا کرامت او دا عزت هغې دپاره ډېر دی نو الله پاک دې ټولو بچو له صبر ورکړي روح